ډېر زیات سلو دی او د انټرنیټ رفتار سلو دی دا چل دی دا چل دی د انټرنیټ رفتار چې دی نو دا به سلو نه وي ته د حال ته خو ګوره دا تاسو سخت عمل شروع کړی دی دا څه خبرې کوي که ټیک ټاک ته ګوره د په حاشیه نه هم ډک کړی دی که سوشل میډیا ته ګوره د فیک نیوز نه هم ډک کړی دی که دغه ته وګوره یوټیوب ته لاړ شي نو وروره هر سړي ځان د خپل یوټیوبر د خپلو ډالرو دپاره اپه دی نه دی چې په کورم کې د ټول خلک مړه شي د هغه په دې باندې څه خو چې هغه صرف خپل ویوز چې نو هغه دغه د ګرنیټ ته څه شي دی ریچارډ دې ګوره د ویوز دپاره لګیا دی صرف د ویوز دپاره لګیا دی او پته چې پاکستاني وي زما ټویټ چې نو هغه 1 میلیون او 2 میلیون خلکو وکړه او 10 میلیون خلکو وکړه مسلمانانو ته د خپل ټویټ دپاره اوس لګي کېږي دلته کې په موږ باندې دغه جوړه زمونږ په موږ کې کار شروع او بیا ورته زمونږ دلته کې چې کوم هغه لونډې لپاړې دي کوم چې د ایمان نه تېر هغوی پې خوشحالۍ مانځي هغوی پې چې کوم دی نو جشنونه مانځي چې هله یو خمجنس پرس چې هلک سره واده کوي او هغه چې کوم دی زمونږ دپاره ټویټ وکړو هله چې کوم دی نو ټرمپ چې کوم دی نو دا به کوي دا خاطر د جمع وساتي او په دې باندې څوک هم خبره نه کوي چې یاره د کمیټې مذاکراتي کمیټې جوړه شوه هم دغه د طرف نه جوړه شوه د حکومت د طرف نه جوړه شوه هم د پاکستان تحریک انصاف د طرف نه جوړه شوه د پاکستان تحریک انصاف عمل دی د عمل ښه طرف ته لاړ شي لکه دا خاموشي زه چې دوی په ارسه کې تنقیدي جایزه اخلي نو زه خیر دی په دې باندې د تنقیدي جایزه واخلي چې یاره د حکومت ته طرف نه 9 کسان په کمیټه کې موجود دي هغې ناست دي او ستاسو طرف نه 3 کسان ناست دي د باقي 4 کسان ولې رانلل په دې باندې خبرو کې چې ستا وزیر اعلی ولې خو خبره کومه نن یې ورته د جیل نه اډیاله نه چې کوم دی نو پیغام ورسو خپلو ته چې خولې م سمې خوځوي لږ چپ شي چې زما سره ښایي دا کار لږ ټیک ټاک وشي نن یې ورته ډېر کولو دغه ووي چې دا کسان به خبرې کوي دا به رستر ګوهر په خپلو خبرو کې وي چې بانی پی ټی آی وایي چې دا نه به دې خبرې کوي نه به دې خبرې کوي نه به دې خبرې کوي باقاعده نومونه اخیستي دي نو لکه ګوره لږ دا خوله سمه خوځول دي په بدماشو باندې حکومت نشي هغه 2018 نه دی چې ته 126 د ناس وي او عمل ته په بل اړولو دا 2024 دی الف خان زه دا وایم چې بیرسټر ګوهر صاحب کومه خبره وکړه نو دا د دې خبرې تصدیق په څوک چې او واقع د عمران خان صاحب د خولې خبره او د نورو له برغولې څوک دي ورته دا نشته دی بس دا صرف یو خبره وه بیرسټر ګوهر صاحب سره د خدای خوب هغه وکړه دا فیصل واوړه چې خبره کوله هغه خو همدغه وي چې ستاسو د لاسه د عمران خان صاحب چې دی نو دته چې څومره مسلې جوړېږي دا ستاسو د لاسه ورته جوړېږي هغلته کې غریب یو شان خبرو کې تاسو راشئ دلته کې یو خبره کوي بلبله خبره کوي نو تاسو د لاسه دا قصه چې دا لکه اوس دا د 26 مې واقعه چور شوه هغه وایي چې په سنجاني کې تاسو کینه خپل مطالبات دغه کې درنه شروع کې تاسو وایي چې نه یو وایي چې ماته ډي چوک یاد کړی بل وایي چې یاره دغه ځای نه به خوځي نه اخر دې کې به خلک کم او بیا عوام چې دغه کنفیوز شي ولس پکې ته نقصان خو پکې ردی وي لکه نن فیصله خوشاین قرار کړی د عمران خان نو ډېره ښه خبره ده او دې خبرې له چې کم دی نو د پی ټی آی دغه کارکنان چې کوم په سوشل میډیا باندې فیک نیوز خوري هغه دې خبرې له زور ورکړي چې دا مسله خل شي او خو د عمل سره مخلصه یو تاسو وایي چې واقعي د عمل ترقی وکړي نو نه خو ستاسو په پارټۍ کې داسې پوی کشته دی ولې چې د صوبه چې کومه ده 1 2 دا 3 پیریډ دی او خلک راځي صرف ټایم پاسي کوي دغه چې د وزیر اعظم صاحب ډایرکټ تللی د صدر صاحب سره ملاقات کړم په دې ایشو باندې چې مذاکراتي کمیټه جوړه شو د مذاکراتي کمیټه ترمنځ هغه شو ګور زه ته د حکومت سنجیدګي د دې خبره نخکاره ده چې حکومت په دې کې د ام کیو ایم چې د دوی په مرکز کې شراکت دار دی په حکومت کې دغه فاروق ستاره په کمیټه کې غشتي دي راجا پرویز اشرف او نوید قمر دا چې د پاکستان پیپل پارټي تر طرف ناغشتي دي نو دا د حکومت هغه سنجیدګي ده چې هغه ځان سره خپل څومره چې دغه دي کولیګز دي یا کوم کولیشن پارټو ول دي هغه ځان سره ان بورډ غشتي دي دوی پکار دا و چې دوی په دې کې ځان سره محمود خان چغزي اغشتي وي په دې مذاکراتي کمیټه کې ځکه هغه د دوی لپاره ټیک ټاک ولر د خلک خبره چل ورزي لکه دوی کې سیاسي خبره ده نو پکار دا چې دوی ځان سره په دې کې مولانا پل رحمان ته هم ویډیو او کله هغه ولا په خپل ورته کوڅو کې ولا ورکول خو زه به هر حال چې لکه هغه وسره نه دی په حال نو محمود خان چغزي خو دوی سره ټیک ټاک ولر د پکارو چې محمود خان چغزي په کې راځي دی وخت دوی سره د خبرو د سیاسي پوهې کس نشته دی کنه چې دی په کمیټه کې څنګه خبرې کوي یا به څنګه دغه نو اوس ضرورت دی دوی ته او دی وخت چې کم دی نو دغه صحیح سیاستدان او دغه روانکاري سیاستدان
چې هغه ملک ته نقصان رسي د هغې پته لګي چې یاره څوک څومره سنجیده دي د ملک سره څومره مخلص دي څومره مینه ورسره ساتي هغې زه هم چې ملولي هم پکار و چې هغه هم په اعتماد کې اخیستو چې راځه مونږ سره کښېنه چې دا خبره بس یو طرف ته شي دا صوبه او دې کې به ورته یو شرط ایښودلي چې مونږ د صوبې دا وسایل هم د عمران خان صاحب په وخت کې هم خو وانغېستل په دې مذاکراتي کمیټۍ کې به ورسره آفتاب شیرپا هم کېنولو او دوی هم ځان سره کړي نو دې وخت کې به دا پیدا هم دغه کړي د رخایۍ د دوی خو 1 پوینټ ایجنټه رخایي که نه مونږ چې دا نور هم ورسره یو ځای کړي